د دشمن دوم لفظ شین ده. شین نه مراد شیطان ده. چې کله د یوه دشمن سړي ته پته وي چې دی زما دشمن ده او د دشمن چالونه او طریقې تازدی، بیا دشمن که طاقتور ولی نه وي نو د هغه نه بچ کول آسان وي. او که یو دشمن له چالونو ته نه خبر، یو دشمن نه ته نه خبر، که دا دشمن ډیر کمزوری ولی نه وي خو د دو دشمن نه بچ کېدل ډیر ګران وي. داسې ده که نه؟ الله رب العزت په قرآن کې فرمایي ان الشیطان لکم غدو فاتخذوه غدوا، چې دا شیطان د تاسو دشمن ده. فاتخذوهم، لہذا دا تاسو دشمن وګڼو. پرې پوه شئ؟ شیطان تاسو دشمن ده او دا تاسو دشمن وګڼو. دا شیطان خبره به تېره سوي، تاسو به اورېدلې وي چې دې ته به یې ویل طاووس الملائکه، د دې فرشتو استاد و. بیا چې کله الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی او فرښتو ته دا خبره وکړه اسجدوا لآدم، تاسو آدم ته سجده وکړو، نو ټولو فرښتو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه، شیطان سجده ورته نه وکړه. الله رب العزت ته وفرمیل شیطان ته ولې سجده نه وکړه؟ نو ده څه شی کړه؟ د دلایل پیش کړه. الله رب العزت سره یې مناظره شروع کړه، انا خیر من، زه خو تر ده نه بهتر یم، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې له اور نه پیدا کړی یم او اور کې خو اوچتوالی ده، او دا دې له خاورې نه پیدا کړی ده، خاورې کې پستوالی ده، ځکه ده نه زه بهتر یم. الله رب العزت چې ورته وفرمیل فاخرج فانک رجیم، اوزله ما درنه ته مردود سلی. الله رب العزت دا پلانت کړی. بیا د الله رب العزت نه مهلت وغوښتی چې یا پروردګاره ته ما ته مهلت راکړه. نو پروردګار ده ته مهلت ورکړی. بیا د دا خبره ورته وکړه چې زه به دا ټول خلک یا الله ګمراه کړه، دا زه پرېږدوم نه. اوس ده آدم علیه السلام په وجې باندې زه تعالی جنت نه او خپل در نه دې وشړلم، اوس زه د آدم او اولاد آدم پرېږدوم نه، زه به په سکون او په چین سره نه کښېنم. نو دا زموږ دشمن ده، بلکې ورته یې وایي دا مو دشمن ده، دا مو د پلار نیکه دشمن ده. خبرې پوه شوې که نه؟ نو دا یې موږ پلار نیکه دشمن ده. الله رب العزت دشمن ده او ذاتي دشمن ده، پروردګار دشمن ده او ذاتي دشمن ده. ځکه الله رب العزت د ذاتي دشمن د نه بچ کولو پاره ذاتي نام استعمال کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله کې الله رب العزت ذاتی نام استعمال کړی. اعوذ بالله، الله موږ شیطان مردود نه پناه غواړو الله په وجه باندې. خبرې پوه شوې؟ نو الله رب العزت دا شیطان ذاتی دشمن ده، لہذا د ذاتی دشمن د پاره بچ کولو پاره چې کومه طریقه موږ ته وښوله، هغې طریقې کې الله رب العزت ذاتی نام استعمال کړی. ځکه علما لیکي چې کوم انسان لس ځله اعوذ بالله ماښام ووایي نو الله رب العزت په تر سحر پورې د شیطان مردود نه دا سړی بچ کړي. او چې کوم انسان لس پیرې سحر دا اعوذ بالله ووایي نو الله رب العزت په تر ماښامه پورې د دشمن نه بچ کړي. دلته یوه خبره پیدا کېږي چې دا د الله رب العزت دشمن ده، دومره خطرناک دشمن ده، نو دا الله رب العزت پیدا ولې کړی؟ نه به یې پیدا کړی، به یې مړ کړی، به یې جهنم ته غورځولی. خبره پیدا کېږي که نه؟ نو دې حکمتونه دي، وجې دي. یوه وجه علماو دا ذکر کړې ده چې که دا الله رب العزت نو پیدا کړی نو دا الله رب العزت په موږ ته د نیکو اجر څنګه راکولی؟ دی پیدا کړی که نه؟ نو اوس ګوره یو پله شیطان وي، بل پله رحمان ده، یو د شیطان لار ده، بل پر د رحمان لار ده. که دا شیطان ونه بیا خو یو رګی وه، بیا خو یو رګی، بیا خو پروردګار طرف ته به بس ته تلې، بله خو تا سره آپشن نه و.
نو الله رب العزت تا ته چې کوم جنت درکړی دا جنت په دغه انعام سره درکړی دا چې ته به د شیطان په لارې باندې نه ځي بلکې د رحمان په لارې باندې به ځي. بله خبره ده چې که الله رب العزت دا اور نو پیدا کړای بیا به دا اود اتر نو ځکه دا اود اتر څنګه جوړیږي دا چې کله په اور باندې وسوځي نو دی ولا خوشبويي رجوت سي. که اور نو پیدا کړای نو دا اود اتر به خلکو څنګه پیژندل خو اور پیدا کړای او اود اتر په دې باندې وسوځي نو دی ول خوشبويي رسي رجوت سي. نو که الله رب العزت دا شیطان نو پیدا کړای بیا به دا جنت خون څنګه پته لګیده. او دریم یو دا وجه ده چې الله رب عزت دا ځکه پیدا کړای چې که دا پروردګار نو پیدا کړای نو قیامت پر ورځ باندې به الله رب العزت تا نه تپوس کړاو چې تا نیک اعمال دی ولې نه دي کړي. نو دې کې د بل آپشن نو دا ټول د تا خپل ځان کې نفس کار دی نو تا سره څه بهانه نه وه لہذا الله رب العزت فوراً جهنم ته ورځولې. خو دا پروردګار ځکه پیدا کړای چې تا به په یو ګناه به په خپلې مرضي کړې وي خو پروردګار ته به څه وایي یا پروردګار ما خو تا نافرماني نه کول غوښتل الا شیطان غلط کړم. نو الله رب عزت په دا ټول ګناهونه په شیطان باندې ور واچوي چې واقعي که دا شیطان نه و نو تا به دا ګناه نه وکړې او تا به جنت ته داخل کړي. خبرې پوه شو که نه. بله خبره ده یو د شیطان او یو د نفس دا به موږ ته څرنګه پته لګېږي چې تا ته یو وسوسه راله د ګناه یو خیال تا ته رالی اوس په دا تا ته څنګه پته لګېږي چې دا خیال دا وسوسه دا ګناه دا د شیطان له طرف نه ده که د نفس له طرف نه ده. علما وایي چې که چیرې تا ته د ګناه یو خیال راله تا ته یوه وسوسه راله او ته وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله زه دې الله نه پناه غواړم نو که خیال د ګناه خیال د وسوسه ته وله فورا ختم سله نو دا خیال دا د شیطان له طرف نه ده او که دا ختم نسله اعوذ بالله دی ویلا لا حول ولا قوة الا بالله دی ویلا او دا ګناه خیال بیا تا په جسم چې او تا په دماغو کې پروت تا نو دا بیا شیطان نه ده بلکې دا بیا نفس ده. پوه شوې که نه دا بیا څه ده دا بیا نفس ده. امام غزالي صاحب لیکلي دي چې دا شیطان دا د انسان ضدي دشمن ده. څرنګه ضدي دشمن ده. ضدي دشمن مقصد دا چې دا ضد کوي تا سره په ګناه باندې دا نه رشوت قبلوي نه چاپلوسي مني نه بانه مني بس ګناه به کوي. تاسو خو نه کېږي شیطانه نن به ښه ټیټه ډوډۍ ته باندې وخورم یاره ته خو ډېر ښه سړی دا 10,000 روپۍ واخله. دا نه رشوت مني نه بانه مني نه چاپلوسي مني نه دا خطا کېږي بس دا ضدي دشمن ده ګناه پسې نښتی ده چې زه به څنګه دا انسان ګمراه کوم زه به څنګه دا انسان ګمراه کوم بس د دا کار ده. لہذا داسې دشمن ضدي دشمن ډېر خطرناک دی. یو که یوه خبره نه مني زه بس ماته پلار وجلی ده اوس زه دی نه پرېږدم ته سړی پیسې درکوم چې څه ته وایې. موږ په علاقې کې چې کسانو دا د پاس علاقې کې څه قتل متل کړی نو 200 ډېر پیسې رالې نو کسانو ته یې کرې وکړې وایي داسې وکړو چې سهار رایسو تاسو مخ ته مونږ پیسې کېږدو تاسو دا پیسې سهار نه واخله تر ماښامه پورې شمارو چې څومره پیسې تاسو شمار کړي خو موږ سره روغه وکړو. هغه ورته روغه نه کوو روغه نه کوو. بهر یو ورته حضرت موسی علیه السلام شیطان سره ملاقات وسوای نو موسی علیه السلام ورته وایي ته څوک یې وایي زه جي شیطان یم. وایي اچھا وایي ته دا راته ووایه چې ته دا خلک څنګه خطا کوي تا د زندګي د تجرباتو نچوړ څه شی ده. دی ورته وایي زه تا ته ولې تر وښوم ستاسو څومره ویښوم په دې باندې څه کېږي نو دې چلو بتاتا ہوں چلو ترجمه
عبید الله کاکا جټکي وایي اچھا نو بیا داسې حساب ته وشوای چې اوله خبره یې دا ورته وکړه موسی علیه السلام د شیطان چې کله یو انسان د صدقې نیت وکړي زه دا خبره دنه ویرولو کوشش کوم چې څرنګه چې دا خبره دا ویره کړي او دا صدقه نه وکړي ځکه په صدقې باندې پروردګار ډېر خوشحالېږي که نه د رضا د رب رضا ده په دې چې رد البلا بلاګانې رفع کوي مطلب ډېرې صدقې ډېر فضیلت راغلی ده چې دی کله نیت وکړي نو دی د فورا صدقه کوي نیک عمل نیت یې وکړه نو فورا دی کوي په دې کې د لیټې نه راولئ او دوم خبره ما د زندگی د تجرباتو نچوړ دغه ده چې کله یو انسان توبه وباسي پروردګار ته او پروردګار سره واده وکړي چې یا پروردګار دې نه پس ته به زه تا نافرماني نه کوم یا پروردګاره دې نه پس ته به زه تا نه ناراضه کوم نو بیا به زه په دې کوشش کې لګېدلی چې څنګه به زه دا توبه ماتوم او درېیمه خبره یې دا ورته وکړه چې ما زندګي د تجرباتو نچوړ دغه ده چې کله په تنهایی چې یو زنانه یا یو بیریش هلک چا سره جمع سي په کمره کې یا یوازې نو زه دلته بیا خپلې چیلې نه ورستوم خپل نمایندګان نه ورسوم زه په خپله باندې داسې جته جان رسوم او زه د دو زړو کې د ښځې په زړه کې د سړي خواهش واچوم او د سړي په زړه کې د ښځې خواهش واچوم او دو باندې زه ګناه وکړم دا یې ما ډېر غټ هتیار ده ځکه نبي اسلام فرمایي النساء خبائل الشیطان دا ښځې نه دي دا د شیطان جالونه دي یو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي یو ورځ په کور دروازې باندې ولاړو نو د زوی رالی وایي بابا ته خو ډېر مخکې دلته نه رالی ته کور ته نه یې تلی وایي بچی نن دې مورکۍ نشته چېرې تلې ده او تا خورکۍ د امهات المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ما ویل چې داسې نه چې زه کور ته ګډ سم او شیطان ما په زړه کې څه وسواسه څه خیال نه رواچوي الله هغه حضرت عمر چې شیطان به لار ور پرېښودله هغه عمر چې په کمې دروازې باندې بابي عمر ولیکي په هغې دروازې باندې شیطان نشي داخلېدلی هغه عمر دومره زیات احتیاط کوي نو تا موږ ته څومره احتیاط کول پکار دی تا موږ ته څومره زیات احتیاط کول پکار دی بله خبره دا چې دا شیطان د انسان زړه طرف ته متوجه وي د په دې جسم چې ټول جسم باندې صرف د په نظر په زړه باندې ځکه شیخ زکریا صاحب فضیل اعمال کې دا خبره یو ځای کې ذکر کړې ده چې کله انسان زړه د الله یاد نه غافل سي نو شیطان د خپل سوند ورګډ کی بلکې یو دا واقعي ذکر کړې ده چې دا شیطان یو بزرگ په خوب کې وکتلی سوال به کول چې یا پروردگار دا شیطان د انسان زړه ته خیالات څنګه ورګډوي یہ شیطان انسان کے دل میں خیالات کو کس طرح ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو دکھایا ایک مچھر کی شکل میں اور اس کا بڑا سونڈ تھا اور وہ اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا جو ہی وہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا تھا تو شیطان وہ سونڈ اس دل کے اندر داخل کر دیتا تھا اور پھر جب انسان کا دل اللہ کی یاد کرنا شروع کر دیتا تھا تو وہ سونڈ باہر نکال دیتا تھا یو مچھر په شان باندې وکتلای چې کله به انسان الله یاد شروع کړای نو انسان با خپل سونډ وباسلی چې کله بیا غافل سي نو سونډ ور داخل کی او د انسان ته د ګناهو خیالات میالات ور واچي انسان زړه ته دی ګوري زړه ته د ټول نظر په زړه باندې وي د ټول نظر په زړه باندې وي بله خبره ده چې انسان شیطان دې پرېږدی نه ګوره حتی دې پورې چې کله یو انسان اخر وخت رایسي نو دلته شیطان په خپله باندې تشریف راوړي الله دې موږ ورنه بچ کړي او چې کله په خپل دا خبره لږ سوچ ورته کوو دا یوې خبره ډېر ضروري خبره ده که خوبونه درځي بیا چې شیطان مکمل چې کله د انسان اخر وخت راشي او مرګ وخت راشي نو شیطان په خپله باندې راشي
او دا انسان مکمل د ګمراه کولو کوشش کوي چې څرنګه چې دا د مانه ایمان وای نسی. ځکه علماء لیکلي دي چې کله تاسو یو مریض ډاکټر ته بوځو او تاسو پوه شئ چې دا اوس د اخري وخت ده، هغه مرګ خپل اثرات ظاهر شي که نه، نو خدای ته وګورو چې په هغه ټایم باندې ډاکټر له دې خبرې نه په سختي سره منع کړو چې دته د نشې ټیکه نه ولګوي. ګوره دته دا نشې دته خو چې تا نشې ټیکه ولګوله نو بس بیا خو دې دا سړی چکړه خراب دې کړه، دا خو په داسې حال کې لاړ شي نه کلمې پته لګېده نه چیش پته ولګېده. دلته انسان باندې د دنیا حقیقت خلاص شي. ځکه ته دا سترګې راوتلي تاسو به قتل ول چېرې کس کتلی وي سترګې راباسلي د باندې دا پوره دنیا حقیقت خلاص شي چې وایي دا خو دوکې کور و، دا خو ړنګ بازار و. نو دی دلته د پروردګار سره د سولې کولو کوشش کوي. نو دلته دی غږومه ابو اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی ماں ہے. خدای بنده خدای بنده چپ کوي خپل هغه ته یې پرېږده، خپل ترتیب ته یې پرېږده او کلمه ورته وایه سر ته یې کښېنه او کلمې تلقین ورته کړه اشهد ان لا اله الا الله. دعا کوه چې پروردګاره کلمې باندې مرګ ورته راکړي. بله چې دی کله کلمه ووایي بیا هغې نه پس ته یې بلکل مه غږوه. بابا دوایي خورې چې خو دې خوږېږي نه، ځکه چې د اخري لفظ کلمه جوړه شي. انما اعمال بالخواتیم، مثل فرمایي چې اعمالو دارومدار په خاتمې سره ده. چا چې اخر لفظ اخر کلمه زبان نه دا کلمه ووتله دخل الجنه، دا سړی جنتي ده. چې کلمه ووایي بس بیا نور خبرې مه ورسره کوه. نو شیطان د مرګ په وخت باندې حاضر شي که نه، او ډېر زیاتې واقعات راغلي.